ته چې یو سړي دروازې باندې ورغلی تا د هغې دروازه وټکوله ناکینګ د وکړو که هغه درې ځل د دروازې ټکولو نه پس که هغه بار راغلو نو بیا ټیک دی او که رانغلو ته به واپس کېږي شرعي مسله دغه ده اور یو روایت کې راغلی دی ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته رالم او ما ورته ووایي چې یا امیر المؤمنین یستأذن ابو موسی یعنی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته اجازه غواړي یو ځل مو ویلو بیا مو ویلو اخر ځل ورته یستأذن عبد الله بن قیس د خپل نوم وو خو چې هغې ما ته څه ریسپانس را نه کړو توجه را نه کړه زه واپس کور ته لاړم وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس ما پسې راولېږلو او ما ته وایي چې ای ابو موسی اشعری ته ولې واپس لاړې وی ما ورته وویل چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې تاسو د یو سړي نه درې ځل اجازت اخلي استأذن ثلاثا درې ځل اجازت والا فليرجع کنو بس بیا واپس لاړ شه نو ما په دې حدیث باندې عمل وکړو ته ما ته درې ځل کې جواب رانه کو زه تا نه واپس لاړم حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دې حدیث باندې تا سره ګواهي شته عندك بینه غلاړو حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ راوستو ورته دا حدیث شکل پیغمبر فرمایله نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ موجود ابی بن کعب حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا حدیث ما په مخ کې دیته ویلې دي د مو په مخ کې بیان کړی دی او بیا ورته ابی بن کعب رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلو لا تكن عذابا على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام باندې عذاب ما جوړېږي یعنی دومره سخت تحقیق کول حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې نه زه عذاب نه جوړېږم په اصحاب رسول باندې صلی الله علیه وسلم زما د دې واقعي بیانونه مقصود دغه د علماو د لیکلي چې تا چاته یو ځل کال وکړو هغې اوچت نه کو بیا د کال وکړو هغې اوچت نه کو دریم ځل د کال وکړو بیا اوچت نه کو تا د څلورم ځل حق کول کال کول دا خلاف شرع ده ستا حق نه جوړېږي دا اجازت اخیستلي زه تا سره خبرې کول غواړم درې ځل تا اجازت وغوښتو هغې چې اجازت در نه کو څلورم ځل تا ته کال کول هغې ته فون کول دا جایز نه دي دوی چې نه موږ د دې کې دې خبرې هم خیال ساتل پکار دي موږ کله کله سړی حیران پاتې شي 9 کاله 10 15 20 چې حیران به وي چې ما ته چا دومره کړي زړه کې به د خوف پیدا شي چې څه چل نه چې شریعت ته کم حدود مقرري هغې خیال ساتل پکار دي شریعت چې حدود پایمال کوي نو نقصان ستا هم دی دغه هم دی په دې مسلې باندې هم ځان پوهېږي